جی بالکل دا مهال زه په ډاګي مکرم خان کې موجود یم چې دا د 400 نه په کافي فاصله کې ده او دلته کې په سوونو کورونه دي خو چې کوم سیلاب راغلی دی نو دا تاسو ګوره چې زه په کوم ځای را روان یم نو دا یو مین سړک دی او په دې مین سړک باندې داسې لار تللې ده نو چې څنګه لار تللې ده نو هغه لار چېرته تللې ده کورونو ته تللې ده دلته کې 14 داسې کورونه چې هغې یې بالکل هغه بنیاد ختم کړی دی او دغه لار چې کومه ده بیا دلته کې په سیند باندې ختمه شوې ده دا زه تاسو ته ښیم چې دا دې ځای کې باقاعده دا یو سړک تلو دا څه 150 فوټ پورې چې کوم دی نو دا سړک و نن په هغه سړک باندې سیند بهیږي دا داسې راغلی و زه تاسو ته لږ شانتې چې کوم دی نو په دې ځای باندې دا خو یو نظر ښیم چې دا کور چې کوم دا را پرېوتی دی نو دا تاسو وینئ چې دا ستاسو د وړاندې دغه کور نو دلته کې په دې ټول کلي کې اوبه ګرځېدلې دي او دې کلي کې په کروڑه روپو چې کوم دی نو زیات شوی دی نو دلته به تپوس کوو د دې مشرانو سره چې یاره دلته کې څومره کورونه چې کوم دي دغه شوي راشه مشره دې خواته ستاسو نوم سره خپله پیژنګلو کې السلام علیکم شیر عالم جی څومره کورونه به دلته کې کې به تقریبا 1500 کورونه به دلته وو په ډاګي مکرم خان کې دا لار چې دی وې دام ټیک وه او د هغې نه دې خواته دا لار بیا دې ته راتاو شوی وه دې کې لکه کورونه خو 1500 خو کسان پکې تقریبا 24 لکه ډېر زیات وو او هغه کسان هم خو ښه وه خدای بچ کړلو او هغوی د هر سامانونه مامانونه هر څه ختم شوي دي لکه کورونه هم ختم شوي دي او بل ډاګي مکرم خان کې په هر کور کې اوبه ګرځېدلې چا له دیوالونه غورځولې چا له څه کړي چا کرار څه تللي دي دا ورېدل نو بس دغه شی دی دا دوی راغلي دي څوک راغلي دي راغلي دلته ډېر راغلي دي دغه شان خو به دغه خبرې مبرې وکړي او بیا څه دغه نه یي راغلي د خیبر نیوز نه علاوه دلته چېرته میډیا راغلې ده دلته نه یي راغلي که نه لکه نه یي راغلي دلته څوک نه یي راغلي خیبر نیوز نه علاوه بله چېرته میډیا څوک هم نه یي راغلی زما نوم الیار دی 15 کورونه دلته جي دی ټول وړلي دي سره د بنیاده باقي زما کور دی هغه هم غورځولی دی د کلي کې نور هم داسې ډېر کورونه غورځولي ټول متاثره خلک ناست دی او جي د نیوز خیبر نه مونږ له علاوه څوک هم نه دي راغلی حکومت له زمونږ دا درخواست دی چې مونږ ته دا ټکر وشي او زمونږ د متاثرینو غور وکړي زمونږ د متاثرینو غور وکړي کتونکو خیبر نیوز په شیشه باندې تاسو ته مونږ نن هغه کلي ښایو چې په ټوله 400 کې ټوله نه زیات متاثره شوي دي چې 14 کورونه بالکل بنیاد ختم شوي دي او د 200 کورونو کې د اوبه داسې ګرځېدلي لکه په سیند کې چې ګرځي دې وخته پورې په هغې کې خټې دي او دا ټول زه چې په دې کلي راتلم نو هغه زمونږ خو بسوس هغه ذهن جوړ شوی دی چې دا خلک خو خیرمار شوي دي خو څه چل دی خو د ناستې ځای نشته دی د سړکونو د پاسه چې کوم دی دا خلک ناست دي او ژوند یې ډېر په لړزان دی بابا داسې قبرونه به هم څومره وړلي قبرونه یا تقریبا شپږو قبرونه به وړي دي او شپږو قبرونه به وړي ټول کلي کې اوبه بهېدلي بالکل ټول کلي کې به بهېدلي میډیا کې خیبر نیوز دله رارسېده بالکل خوراکونه دله رارسي او خوراکونه رارسي خوراکونه مطمئن یې په دې موقع باندې موږ د هغه انجیوګانو ډېره زیاته مننه کوو چې کلي په کلي ګرځي خلکو ته خوراک ورکوي خو زموږ خلکو ته دا خواست دی چې په خپل لاس باندې تقسیم وکړي د بل چا په لاس باندې مه کوئ او بل دا ده چې کوم غونډګر دي دغه باندې شروع ده په موټروی باندې انتظامیه د پوري هغه ختمه کړي چې دې خواته څوک هم راځي نو هغه چې کوم دی نو دې اړخ ته چې کوم دی نو هغه نه را پرېښودل کېږي نو دا یو مسله ده او بل دا ده چې ډېر دغه چې کوم دی نو هغه یرغمل شوي دي دا ګوره جي دا د دوی قبرستان چې کوم دی دا دوی خبره کوي چې دا دوی قبرستان دی او دا غیر محفوظه دی د دې نه قبرونه وړلي شوي دي او دې دا ټکرې خو ونه شولې نو راتلونکي وخت کې دې کلي ته نوره مزید خو هم خطره ده بالکل سړک پکې غیب شوی دی نو دا د ډاګي مکرم خان صورت خال دی او دلته کې د هر کور دا خال دی څه کورونه خو د ویښه بیخه ختم شو خو چې کم کورونه دي نو هغې کې دا د اوبه ګرځېدلي دي دا خلک د کوټو په چتونو باندې او د دوی سامانونه د دوی هر یو څیز چې کوم دی نو تاله ترغو شوي دي دغه اوبو ښکار شوي دي دلته د لوښو ضرورت شته دلته د بړستنو ضرورت شته دلته د کمبلو ضرورت شته دلته کې د کچن د سامانونو ضرورت شته دي خو زما به خلکو ته خواست وي چې په خپل لاس باندې کار وکړي او دغه انجیوګانې چې کم کار کوي نو هغوی هم د علاقې ته راشي دلته بې سیاست روان دی او دلته کې چې کوم دی ضلع انتظامیه هغوی ته زمان خواست دی چې ځان سره جمع کول مه کوئ د خلکو ته چې کوم دی نو خوراکي توکي هم ورسوئ او تاسو د طرف نه صرف چاول راځي او په چاولو باندې نور دا خلک تنګ شو کم خلک چې دوی سره امداد کوي دا ټول خلک شکریا ادا کوي چې خپل مدد آپ چې کوم دی دا خلکو په چاند امداد روان دی